جی دوستانو دا تاسو وینئ دا زموږ سره دا وایرونه چې تلي دا کم کنډکټري چې تلي دي دا په زانګو غونته کې ده او دغه چې دی دغه هغه طرف چې دی دا زموږ سره هغه دی دا اپر لور دیر دی نو دا لور دیر په دې زانګو باندې د دې منکڼ سره میلاویږي لکه دې خو د ګاډي پولونه وشته خو لکه دا چونکې بیکوړ علاقه ده نو داسې بریجونه پې نشته نو لکه په دې باندې دا خلک هغه طرف ته اوړي زو اختېدو ما یاره والله ما تاسو باندې مې دا چکر وهو د دې زانګو ده خو د افسوس خبره دا ده چې لکه دغه نشته سړی نشته دلته زنګ سره زانګو والا سړی نشته بل دا چې دی دا په اصل کې زنګ سره دریای سوات دی خو چونکې یخني ده ډېره زیاته نو دا غریب اوس وچ شوی دی او انشاءالله تعالی دا به تاسو بیا په ګرمۍ کې بیا دا ووینئ په ګرمۍ کې دی بیا کم حلونه کوي نو زه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم دلته تاسو بیا په ګرمیانو کې بیا نشئ ودرېدی ځکه چې د کالام کې چې کومې واورې دي او کومې اوبه هغه دغه کېږي ولې کېږي او په دې دریای سوات کې زموږ سره رابهیږي بیا نو ښکلی وطن دی او ښکلې علاقه ده زما دا ملګري اوس را روان دي زه به دوی سره لږ ټایم اخلم نو ویډیو ګورئ شیر کوئ لایک کوئ او دغه دی دا زو بس انشاءالله تعالی کتونکو یاران دوستانو اوس ما ځان ښکار ته تیار کړو اوس به انشاءالله تعالی زه ورځم ځکه چې زما دا ملګري ډېر زیات ستړي شوه او ما ته وایي چې یاره بھیجان اوس تو باقي مطلب پرې ښکار باندې تو ورشه نو تاسو کتی شئ دا زما سره دا شاټ ګن دی رایفل مطلب نو ته په خیر په پښتو کې ته موږ چرایز وایو تاسو ته هر څه وایه که دریله ورته وایه او که دغه ورته وایه نو بس ما ورته ځان دا تیار کړو انشاءالله تعالی باقي زه ورځم زه پوهه او د هوایي مرغۍ پوهه ده ایلی پوهه او دا دغه شاندې شینغاړی ته باید ځانه بس دا شی دغه دا یارانو دا دوستانو زموږ سره تاسو لیدی شئ دا ډېر ښکلي دوه اسونه را روان دي ولې خواته ورځم په دې باندې به انشاءالله تعالی زما اراده غونده کې لرمه چې کیدای شي رایډینګ پې وکړمه ځکه که وراني مراني ډېر زیات نه کړو زما خو یاره دا دغه چې دی دا هارس زما ډېر زیات خوښ دی دا لوک چې دی که نه دا لوک چې دی دا د هر بیګوړه په شانتي دی نو ما زه ورځم رایډینګ کوم هغه وروړه د ما نه مخکې پرېوتو اورې یارانو دا ورېږه یاران دوستانو دې ځان دمه کوي اورې اوس انشاءالله تعالی د پاسېدو او بس په دې باندې به انشاءالله تعالی مه کوه چې دی وګرځي نو دې باندې به انشاءالله تعالی اوس موږ چکر ووهمه ښه माशेराला खाली
هلکه صبر. جی دوستانو تاسو وینئ دا لاره، نو بس که دا لاره که ګنده ده او که ښه ده، که ګرانه ده او که اسانه ده، موږ به پرې اوس ورځو. ځکه چې مشران وایي چې اول به وخورئ د ځان غوښې، نو بیا به له وخورئ د ښکار غوښې. یا تاسو وینئ اوبه خو داسې خیر صفا دي، خو لکه بیا هم مطلب دا دی لاره لوګړې دغه غونته کې ده، ګنده غونته کې ده. دا ګنده خو نه ده، دا خو د ښکار خوند دي، تکلیفونه او راحتونه او د ژوند یې څه ده. نو کوو به ځو به دا ډنکی کو. تاسو ښه پېژنئ زما نه، د لاره باندې مطلب دا دی ځناور تېر شوي دي او ژوند ټول یو اډونچر دی او خطرناکې لارې دي، خو بس فایټ به کوو. دا اوس وګوره دا خطرناکه لار ده، نو وایي که نه خطرناکو لارو ګرځئ او څوک دې مړ نه کړي ماینه. دا دنګرور دی، دلته د خپل څاروي راویستي دي او خپل ژوند دلته تېروي په دې غرونو کې، د غرونو په دې لمن کې. ښه ژوند دی، ښکلی ژوند دی. جی دوستانو دا خاص هغه علاقه ده، دا خاص هغه ځای دی چې دلته زموږ سره دا شین غاړي او هوایي مرغۍ او دا راځي دلته ناست دي زنګ سره، دلته نه راځي کینی ناست دي زنګ سره څه ناست دي، خو دا مطلب دا دی راځي دلته ناست دي. مونږ ورته دلته اوس ناست یو او ډېر خطرناک ځای دی. ماران پکې هم کیدی شي او نور هم مطلب ځناور پکې کیدی شي. خطرناک علاقه ده، خو بیا هم څه کوې اوس نو شوق خو څه قیمت نه او موږ خو ښکار کولو یو شی دی چې هغه په شوق باندې کېږي. نو موږ رالو دلته د ملګرو راته مخکې وویل چې دلته مرغۍ رالی او کېناستی دی، نو ګورو خطرناک. دا چې دی دا دنګ سره پښتو کې ورته ګیشکي وایي او دا اوس په دې دغه پکې څنګه روان دي. دا چیلي دي، ګډي دي، دا دغه بیزې وغیره دي او زما په خیال دا وایي چې یاره بھائی دا څه د خوراک شی دی. نو دا شهزادګۍ دا د خوراک شی نه دی او دا دلته چېرته د لوکل د چا دي، دلته اوس رالی
Wow, it's so beautiful. Natural beauty. It's totally natural beauty. دا وګوره دوستانو، الله تاسو څونه ښکلې دنیا پیدا کړې ده. ماشاءالله ماشاءالله. دا په دې ټایم باندې دا دې ورځو کې خیر دا دریا سوات چې کوم دی دا نشته، وچ دی، مطلب اوبه یې کمې دي. نو دا د دې هغه اوبو چونکې په دې باندې اوبه بهیږي نو پلو پې کېږي د اوبو، نو هغې وله دا شکل د کاڼو لا د کمور لا داسې کړی دی. بس دا هم د الله تعالی یو قدرت دی، نظارې دي او کتو قابل دي. دا اوس وګوره، دا زه بالکل دا دریاب په منځ کې ولاړ یم، خو شکر دی چې اوبه نشته، چونکې دا لږ د دغه موسم دی، د یخنۍ موسم دی، نو اوبه کمې دي، هغه لږې لږې به تاسو ته ښکاري. زه واخوا ورځم، تاسو ته به نورې نظارې وښیم. بیا دا نظر باندې واو ماشاءالله. It's so pure water. Wow, it's so beautiful. बिल्कुल ही शफाफ पानी, माशाल्लाह माशाल्लाह. It's very beautiful. دا دسی دغه هغه طرف چې دی دا کم غرونه چې تاسو ته ښکاري دغه دا لوور دیر دی، لوور دیر، او دغه لوور دیر دی، دغه د لوور دیر د خدکزو علاقه ده، کماله، سودیاړ اور دسی پسې قلنګی. نو دا علاقې دغه لوور دیر کې راځي. نور د دیر نه تاسو بیا زم ښه واقف یې، او دا چې د دیر دا علاقه ده ته لوور دیر دا علاقه ده ته لږ کیپچر کړم. یو بیوټیفول سین دا هم ورسره هم واله
ښکلی یخ سوری دی. دوستانو دا زموږ ملګري دي، میان نیسي دا ویډیو که ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. چې نورې به ښه ویډیو انشاءالله تعالی تیاروو به او تاسو ته به سره به شیر کوو. نو مهرباني وکړئ دا زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ. دې سره موږ ته موټیویشن میلاویږي او موږ له بیا خپل کار خپله ډیوټي خوند راکوي. تھینکس فار واچینګ. السلام علیکم دوستانو، دا اوس مونږ ښکار له روان یو او دا چې دی د مخامخ غرونو ته به اوس مونږ ځو او لاره کې سیند هم راځي او دریاب راځي او هغه ملګري د هغه مخکې روان دي. نو دو وایي چې یاره بھائی دا مرغو ښکار له چکر لګو. نو بس نن د سنډې ورځ وه، مونږ راووتو او پروګرام هم جوړ کړو. تاسو دا ویو کتی شئ، ډېره ښکلې علاقه ده زموږ او ماشاءالله ډېره زبردست علاقه ده او الله تعالی ولې ډېر حسن ورکړی، ډېر شینکي دی پکې او ډېر پرامن علاقه ده. نو دا شاته زموږ دا ښکلي ښکلي غرونه، ښکلي ښکلي سیندونه او بالکل پرامن علاقه ده. یاره جي زه وایم چې په یورپ کې به همداسې امن نه وي څنګه چې زموږ په دې علاقه کې امن دی. نو ما ویل چې یاره تاسو ته خواوشاته ویو درته ونکوټې ښیم، تاسو زموږ سره دا لاره انجوای کوئ. دا چې دی دا کم دا بوټي چې تاسو وینئ زما وروڼو، دې له هوایي مرغۍ راځي. نو اوس خو فلحال خو پکې نشته هوایي مرغۍ، داسې لکه مطلب هوایي ښکار وله راځي که نه. نو فلحال خو پکې نشته، ما چې صرف سمپل یې تاسو ته وښیم او مونږ به اوس چېرته سایډ ته داسې کینو. خیر فلحال خو داسې د سیند غاړې ته ځو. نو ما چې تاسو ته د ښکار دا خواوشا علاقې درته وښیم، اوس به مونږ هغه تا خوا ځو. دا خو لږ خطرناکې دي او لږ خطرناکې دي. زمونږ دا ملګری وایي به خبرې لږې ورو ورو کوه. ویل تاسو
جی دوستان دا تاسو لیدی شئ یو ښکلي نظارې دي او دا خواته دا شولې شوي دي پخېدو والې دي او دا چې اوس دا کم ځګونه دي دا تاسو چې د کوم دا ځګونه یې نه دا هوایي مرغۍ خاص دلته راځي دا د دې خاص د دې غرونو رالوځي او دا دلته راځي او دلته ورته زموږ په شان دي ښکاریان ورته ناستي او دوی دا بیا د دې دا هنټینګ کوي نو اوس هم دا کسان که تاسو وینئ دا ملګري دي ناست دي انتظار کوي یاره مطلب دا دی یو طرف نه چېرته ښکار راشي او مونږه دا ښکار وکړو فلحال خو مونږه مخکې روان یو دا مې صرف تاسو ته لږه ویو وښوله چې یاره د دې لارې ده او د دې علاقې ده چې دا څنګه علاقه ده نو ستاسو به خوښ شوي او دا ویډیو ستاسو دپاره کومه نو ضروري وګورئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ سبسکرایب یې کړئ ځکه چې دا کلیوال رنګونه دي ښکلي علاقې دي نو ذهن ته پې والله ډېر سکون میلاویږي ما ته خو به ډېر سکون میلاویږي ستاسو راته پته نشته وشو کلیک شو جی دوستانو دغه دی دا اوس دا مخامخ کې دي دا زموږ ته د خادکزو سودیاړ او کماله غرونه دي او د دې سره خواته لاندې سیند دی د غرونو لمن کې سیند دی دریاب دی خو لکه دریای سوات و هغه تاسو ته ودي چې په دې ټایم باندې ښکاري نه د ښکېږي نه دا چې مونږ نږدې ورشو نو انشاءالله تعالی دغه دی تاسو ته به ښکاري شي دا خاص دا مونږ چې راتلو نو دا خاص دا ښکار چې دی دا ښکار خاص په دې ځایونو کې دی دا کومې مرغۍ چې راځي هوایي چې کوم مرغۍ راځي او مونږ د شي دپاره راغلي یو نو هغه مونږ خاص د دې سیزون دپاره راغلي یو د دې بوټو دپاره دا بوټي تاسو لیدی شئ په دې کې هوایي مرغۍ راځي بابوګړ شو مطلب دا د ایلی شوې او شینغاړي شو نو دا شیزونه راځي او د هغې دپاره مونږ راغلي یو اوس انتظار کوو ځان ورته سیټینګ ورته برابروو او انشاءالله تعالی چې ښکار به ولګي انشاءالله تعالی که ونه شو بیا موږ سره بل آپشن نشته زموږ سره خواته سیند دی دریاب دی هلته کېدي چې میان ښکار څنګه ولګي نو زه تاسو ته دا علاقه او دا ویو مې ته صرف ښو چې یاره به یې دا زموږ سره د کوم ځای غرونه دي کوم ځای ته موږ راغلي یو نو ګورئ تاسو او نور چې مزید مخکې څه وو زه به تاسو ته ویم थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग लाइक करें शेयर करें और डाउनलोड भी करें थैंक यू